بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف ولسم درس دی. په نن درس کې به موږ ان شاء الله وایو باب اول صرف کبیر فعل مضارع مجهول. دې نه مخکې درس کې موږ معروف وي، معلوم چې فاعل معلوم وي. دلته به موږ مضارع مجهول وایو چې فاعل معلوم نه وي. ثلاثي مجرد چې یعنی په فعل ماضي کې حروف اصلي درې وي، زیاتی پکې یو نه وي. صحیح چې په فعل مضارع یعنی د فعل د حروف اصلي کې حروف علت را نشي. از فعل يفعل، د فعل يفعل باب نه دی. اوس وای باس اثبات معنا را چې نفي نه دی، یعنی کار پکې شوی دی. باس اثبات فعل مضارع مجهول. نو اوس موږ سره دلته کې راکمې صيغې لیکل شوي دي، دا موږ سره د معروف دي، د معروف ټیک شو، د معلوم دي. یعنی یضربو هغه یو سړی وخل کوي یا به وکي پر موجوده یا پر راتلونکي وخت کې. اوس زه وایم چې هغه یو سړی ووخلی شي، وخلی کېږي یا به ووخلی شي. چې کوم سړی وخل کوي یا به وکي. اوس زه وایم چې یاره دغه سړی وخلی کېږي یا به ووخلی شي، نو د ده نه زه مجهول جوړوم چې یاره دا کوم سړي به په مخکې صیغه کې وخل کول، ومقه سړی به اوس وخل خوري، خو چې دا څوک یې وخي هغه به معلوم نه وي. نو یضرب معنا دا هغه یو سړی وخل کوي یا به وکي. اوس د ده نه زه مجهول جوړوم، نو علامت مضارع چې ده دله به ضمه ورکړي، علامت مضارع له به ضمه ورکړي، د اخري حرف نه مخکې له به زبر ورکړي. ټیک شوه؟ نو د یضربونه یضربو شو، یضربو. د یضربو معنا ده هغه یو سړی وخلی کېږي یا به ووخلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. هغه یو سړی وهلی کېږي، اوس په موجوده وخت کې وهلی کېږي یا به ووهلی شي په موجوده یا په آینده وخت کې، یا آینده زمانه کې، زمانه وخت ته وایي، په آینده وخت کې هغه یو سړی به ووخلی شي. اوس دا یضربانې دی، علامت مضارع له پیش ورکه، او دلته کې چې کوم د آخري حرف پکې دا با ده، ګورې دا الف او نون نه دی، دا الف او نون د تثنیې علامت دی. ټیک شوه؟ نو دا با ده، د دې با نه مخکې د را باندې زیر دی، دله به زبر ورکړي. ټیک شوه؟ او علامت مضارع له پیش ورکه. نو دا یضربانې معنا ده هغه دواړه سړي وخلی کېږي یا به ووخلی شي. هغه دواړه سړي وهلی کېږي په موجوده وخت کې یا به ووهلی شي په راتلونکي وخت کې. ټیک شوه؟ ها، اوس یضربونه معنا هغه ټول سړي وخل کوي یا به وکي. اوس د ده نه زه مجهول جوړوم، یضربونه هغه ټول سړي وخلی کېږي یا به ووخلی شي. علامت مضارع له به پیش ورکړي، او د دې با نه مخکې را له به زبر ورکړي، د با نه مخکې آخري حرف نه مخکې له به زبر ورکړي. یضربونه هغه ټول سړي وهلی کېږي په موجوده وخت کې یا به ووهلی شي په راتلونکي وخت کې. ټیک شوه؟ نو دا خو موږ سره د مجهول درې صیغې تیارې شوې. یضربو هغه یو سړی وخلی کېږي یا به ووخلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. د تثنیه مذکر غایب یضربانې هغه دوه سړي وخلی کېږي یا به ووخلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مذکر غایب یضربونه هغه ټول سړي وخلی کېږي یا به ووخلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. اوس واحد مؤنث غایب ده، نو دا تضربو د معلوم صیغه ده، زه ترې د مجهول جوړوم. نو علامت مضارع راته د دې له به پیش ورکړي، او د آخري حرف نه مخکې له به زبر ورکړي. آخري حرف نه مخکې دا با ده، آخري حرف با دی، د ده نه مخکې دا را ده. نو اوس په دې له موږ زبر ورکړو. نو د تضربونه تضربو شو، تضربو معنا ده هغه یوه ښځه وخلی کېږي یا به ووخلی شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. هغه یوه ښځه وهلی کېږي په موجوده وخت کې یا به ووهلی شي. ٹھیک شوه؟ په راتلونکي وخت کې هغه یوه ښځه وهلی کېږي یا به ووهلی شي په موجوده یا په آینده زمانه کې. نو تضرب معنا هغه یوه ښځې وهلی کېږي. وختي تضرب نو هغه یوې ښځې به وهل کول. اوس تضرب دی نو هغه یوه ښځه وهلی کېږي.
تسنیه مؤنث غائب نو دا علامت مضارع تعالی پیش ورکا او دا را باندې زبر واچو په اوله صيغه کې چې کوم علامت مضارع لا پیش ورکړل شي او د اخیری باندې مخکې را لا زبر ورکړل شي نو بس دا مجهول صيغه شو د معروف نه د معلوم نه د مجهول صيغه شو بس اوس په ټولو صيغو کې علامت مضارع لا پیش ورکې او دا قرا لا زبر ورکې نو تزربانی هغه دواړه خزي وخل کېږي هغه دواړه خزي وهل کېږي په موجوده وخت کې یا با وهل شي په آینده وخت کې ٹھیک شو جمع مؤنث غائب دا یضربن لري یضربن معنی هغه ټول خزي وخل کوي او یضربن علامت مضارع یا لا پیش ورکا او د را باندې زبر واچو یضربن هغه ټول خزي وخل کېږي یا به وخل شي هغه ټول خزي وهل کېږي یا به وهل شي ٹھیک شو نو دا موږ سره درې د مؤنث غائب صيغه تیار شي اول درې د مذکر غائب بیا ورپسې درې د مؤنث غائب یضربو یضربانی یضربون دا درې د مذکر غائب دي بیا تضربو تضربانی یضربنا دا درې د مؤنث غائب دي اوس د مذکر حاضر لرازو تضرب معنا دا تو وخل کې یا به اوکی موجوده یا پراتون کی وخت کې اوس د دغه مجهول جوړوم علامت مضارع تعالی زبر ورکا اخیری حرف نه مخکې را ل زبر ورکا علامت مضارع باندې په پیش واچي اخیری باندې مخکې حرف له زبر ورکې تضرب شو تضرب معنا دا تو وخل کېږي ته یو سړی وهل کېږي په موجوده وخت کې یا به وهل شي په راتلونکي وخت کې ٹھیک شو نو تضرب معنا دا ته یو سړی وخل کېږي د تضرب معنا دا ته یو سړی وخل کې او د تضرب معنا دا ته یو سړی وخل کېږي او تضربانی نو دا و تضربانی کې علامت مضارع باندې پیش او د را باندې زبر تضربانی تاسو دواړه سړی وهل کېږي په موجوده وخت کې کېږي یا به وهل شي په راتلونکي وخت کې دا تضربون معنا د تاسو ټول سړي وخل کوي او د تضربون علامت مضارع لا پیش ورکا دی را باندې زبر واچو تضربون تاسو ټول سړي وخل کېږي تضربون تاسو ټول سړي وخل کوي او تضربون تاسو ټول سړي وخل کېږي تاسو ټول سړي وهل کېږي یا به وهل شي ٹھیک شو او تضربین معنا ته یو خزه وخل کې تضربین ته یو خزه وخل کې اوس د نزا مجهول جوړوم نو علامت مضارع تعالی پیش ورکا او د را زبر ورکا نو تضربین ته یو خزه وخل کېږي یا به وخل شي ته یو خزه وهل کېږي په موجوده وخت کې یا به وهل شي په آینده وخت کې او تضربانی تاسو دوه خزي وخل کوي اوس په علامت مضارع تا باندې پیش واچو او د را زبر وکړه تضربانی تاسو دوه خزي وخل کېږي یا به وخل شي تاسو دوه خزي وهل کېږي یا به وهل شي په موجوده یا پراتونکي وخت کې تضربنا تاسو ټول خزي وخل کوي تضربنا تاسو ټول خزي وخل کېږي نو دا په تضربنا کې علامت مضارع باندې پیش او اخري حرف نه مخکې زبر تضربنا تاسو ټول خزي وهل کېږي یا به وهل شي
یا تاسو ټول خدي وخلې کېږي یا به وخلې شي. تضربو واحد مذکر حاضر صيغه ده. تضربو ته یو سړی وخلې کېږي یا به وخلې شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه مذکر حاضر تضربان تاسو دواړه سړي وخلې کېږي یا به وخلې شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مذکر حاضر تضربون تاسو ټول سړي وخلې کېږي یا به وخلې شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. واحد مؤنث حاضر تضربین ته یو ښځه وخلې کېږي یا به وخلې شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. تثنیه مؤنث حاضر تضربان تاسو دواړه ښځې وخلې کېږي یا به وخلې شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. جمع مؤنث حاضر تضربنا تاسو ټول ښځې وخلې کېږي یا به وخلې شي په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. اوس وګورئ دلته کې د واحد متکلم او تثنیه او جمع متکلم ته ګورئ. تثنیه او جمع متکلم ته ګورئ. اضربو دی نو دا علامت مضارع باندې پیش واچوه او اخري حرف نه مخکې له زبر ورکړه. اضربو اضربو معنا ده زه وخل کوم. اضربو معنا ده زه وخلی کېږم. زه وهلی کېږم په موجوده وخت کې یا به ووهلی شم په راتلونکي وخت کې. نضربو دی نو علامت مضارع یا نون دی نو دله زبر په ضمه ورکړه او اخري حرف نه مخکې را ده نو دې له به زبر ورکړي. نضربو نضربو مونږ وخل کوو یا به وکړو. نضربو مونږ وخلی کېږو یا به وخلی شو. مونږ وهلی کېږو یا به ووهلی شو په موجوده یا په راتلونکي وخت کې. نو دا زموږ سره د باس اثبات فعل مضارع مجهول پورا ګردانونه مو شو. نو اول درې د مذکر غایب بیا درې د مؤنث غایب بیا ورپسې چې درې د مذکر حاضر بیا درې د مؤنث حاضر او بیا دوه د متکلم صيغې دي. نو دا زموږ سره د مجهول باسو او راتلونکي درس پورې ان شاء الله اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.